بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة ركو نمبر 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا اے بني إسرائيل یاد کئی نعمتي التي أنعمت عليكم نعمت زما هغا چې ما کړیو پتا سباندی وأني فضلتكم على العالمين او دا چې ما فضیلت در کړیو تاسو لا په ټول عالم باندې یا د دنیا په قومونو باندې دسې ویلی شئ واتقوا او ویریږئ یوما د هغه ورځې نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس عن نفس شیئا یو نفس یو انسان د بل نفس یا د پاره د بل انسان شیئا سسیز یعنی هیڅ به نشي ورکولی دسې ویلی شئ نه به شي ورکولی یو نفس بل نفس له هیڅ څیز ولا يقبل منها شفاعة نه به قبلیږي د دغې نفس د طرف نه سفارش ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون نه به اخیستلی کیږي د دغې نفس نه څه فدیه او نه به د دوی مدد کیږي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او هر کله چې نجات در کوما تاسو له من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب سخت عذابونه یذبحون ابناءکم چې ذبح کول به زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښودلې جنکۍ ستاسو ښځې ستاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او پدې حالت کې یا پدې کار کې ستاسو د پاره ازمایش و ستاسو د رب د طرف نه ډېر لوی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ هر کله چې اوچو مونږه سری کو مونږه ستاسو د پاره سمندر فأنجیناکم پس نجات در کو مونږ تاسو لا وأغرقنا او غرق کړل مونږه آل فرعون فرعونیان وانتم تنظرون او حال دا دی چې تاسو ورته کتل وَإِذْ وَاعَدْنَا او هر کله چې وعده کړي و مونږه موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیلة د 40 شپو ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو څخه معبود من بعده رسته د دینا یعنی رسته د موسی علیه السلام د تلونه وانتم ظالمون او په دغه وخت کې تاسو ظالمان وای زیاتې کوونکې وای ثم عفونا عنکم بیا معافي وکړه مونږ تاسو ته من بعد ذلك رسته د دینا یعنی رسته د سخی د عبادتنا لعلکم تشکرون د پاره دی چې تاسو شکر گزار شئ وَإِذْ آتَيْنَا او هر کله چې ورکړو مونږ موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب الفرقان او فرقان لعلکم تهتدون د پاره دی چې تاسو په نیغه لار شئ وَإِذْ قال موسی او هر کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومي زما قومه انکم ظلمتم بشک تاسو ظلم کړی دی انفسکم پر نفسونو خپلو باندې اتخاذکم العجله په وجه د دې چې تاسو څخه معبود ونیو فتوبو الی بارئکم پس توبه وباسئ تاسو خپل خالق ته فاقتلوا انفسکم او قتل کوئ ووژنئ ځانونه خپل ذلكم خیر لکم دا بهتره د ستاسو د پاره د بارئکم عند بارئکم پنځ د خالق ستاسو فتاب علیکم نو قبول کړه توبه ستاسو انه هو التواب الرحیم بېشک هغه ډېر توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی وَإِذْ قُلْتُمْ او هر کله چې ویلیو تاسو یا موسی ای موسی لن نؤمن لك هرگز مونږ یقین نه کوو په تا باندې حتی نرى الله جهرة تر دې پورې چې مونږ وینو الله منامخ فأخذتكم الصاعقة پس ونیولی تاسو یو تندر وانتم تنظرون او حال دا دی چې تاسو ورته کتل
ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا ژوندي کړی مونږ تاسو وروسته ستاسو د مرګ نه لعلکم تشکرون دپاره دی چې تاسو شکر ګزار شئ وظللنا علیکم الغمام او سورې کړه مونږه په تاسو باندې وریځ وانزلنا علیکم المن والسلوى او نازل کړه مونږه په تاسو باندې من او سلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاکو څیزونو نه هغه چې درکړي دي مونږ تاسو له وما ظلمونا او نو کړی دوی ظلم په مونږ باندې ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن و دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية او هر کله چې وویل مونږ چې ننوځئ دې کلي ته فکلوا منها پس خورئ د دې نه یعنې د دې د پیداوار نه حیث شئتم رغدا چرته چې ستاسو خوښه شي په مزه سره په فراخۍ سره وادخلوا الباب سجدا او داخل شئ په دروازه سجده کوونکي وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم او وایئ چې حطة یا الله مونږ وبخه نغفر لكم نو زه به وبخم تاسو ته خطاګانې ستاسو وسنزيد المحسنین او زیات فضل به وکم په نیکانو خلکو باندې فبدل الذين ظلموا پس بدل کړل هغه کسانو چې ظلم یې کړی و قولا غیر الذي قیل لهم خبره هغه چې نه ویلې شوي دوی ته فانزلنا على الذين ظلموا پس نازل کړه مونږ په هغه کسانو باندې چې ظلم یې کړی و رجزا من السماء بما كانوا يفسقون عذاب د اسمان نه په سبب د هغې چې دوی نافرماني کوله دوی فاسقان وو اوس په دې رکوع کې هم د بني اسرائیلو ته چې الله رب العالمین کوم انعامات ورکړي او هغو کوم نافرمانۍ کړې وې د هغې مختصرا ذکر دی الله رب العالمین صرف هغه خبره ما او تا ته د دې دپاره په دې قرآن پاک کې د قیامته پورې ایښې ده او د هغه وخت یهودیانو ته هم ده او د نن زمانې یهودو ته هم ده او زما او ستا دپاره د عبرت خبره ده ګوره د قرآن دا ښایسته انداز دی الله رب العالمین ما او تا ته په داسې طریقه رالیږلی دی چې ما او تا په واقعاتو او په قصو کې نه اخته کوي چې بس قصه دې ووایې د قصې په جوړ دې ووایې خوند دې ترې واخیستو نه صرف هغه پوینټ هغه خبره راته ښایي چې په کومې کې ستا د تربیت او ستا د پوهې او ستا د بدای نه د بچ کېدو او د نیک عمل د اختیارولو هغه پوینټ پروت دی هغه ځای راته ښایي دلته تاسو وګورئ الله رب العالمین یو دا فرمایي که نه چې ما په تاسو نعمت کړی او تاسو د نعمت ناقدري وکړه ما خو دله په ټولو قومونو فضیلت تر کړی بني اسرائیلو ته وایي تاسو د الله حکمونه ونه منل یو کال نه دوه نه صدۍ تېرې شوې په زرګونو کاله تېر شو خو بني اسرائیل دقه وو او دقه وو نور سرکشه کېدل او الله فرمان بردارۍ طرف ته نه راتلل نو الله بل پیغمبر راوستو قرآن پاک نازل کو حق دا و چې دوی په هغې فورا ایمان راوړی وي دوی ته خو په تورات کې پیشنګویانې پرتې وې چې آخري پیغمبر به راځي او دوی به خلکو ته وې هو چې آخري پیغمبر به راځي او موږ به بیا په دنیا حکومت کوو او چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو دوی بیا نافرمانۍ شروع کړې د هغې اولني انکار کوونکي دوی جوړ شو نو اول ورته الله رب العالمین دا خپل خوی ور یاد کړي او ما تا ته یې هم وښایي چې دا څه د ګلونو بستره نه ده چې تاسو آخري امت یې د محمد صلی الله علیه وسلم نو بس تاسو که هر څه کوئ او بس زما به د باندې انعامات نه څنګه چې بني اسرائیل هم بهترین قوم و خو چې نافرمانۍ یې شروع کړې نو د الله قهر او عذاب پرې راغی الله دې موږ ټول د الله د قهر او د عذاب نه په امان کې الله دې موږ د بدو اعمالو نه په امان کې او دا هغه اجتماعي بدی الله پاک یاد کړي چې به حیثیتي قوم په بني اسرائیلو کې ورننوتې انفرادي او بنده ګناه کوي نو د هغه د خپل سر جنګ دی که نه دی به ګناهګاري دی به دوزخ ته ځي خو چې کله یو قوم به دې شروع کړي هېڅوک د هغې د مخنیوي دپاره نه راپاسي نو الله هم بیا عذاب راولي که نه بیا الله رب العالمین فرمایي چې د هغه ورځې نه ویرېږئ چې یو نفس به د بل نفس په کار نه راځي دا ځکه الله پاک فرمایي او چې نه به سفارش قبلیږي او نه به فدیه اخیستې کېږي چې د دې بني اسرائیلو په رګ کې دا خبره ننوتې وه چې بس د فلانکي پیر او د فلانکي دغه او د فلانکي اولاد یم او د هغې د برکته بس سفارش دی او بس مونږ خو هر څوک چې هر څونه ورانې د بني اسرائیلو کوي نو بس هغه بني اسرائیل د الله محبوب خلک یو او موږ ته به عذاب نه راځي اول خو بنۍ او کیجو یو څو ورځې به راله په جهنم کې غوپه راکړي خو نور موږ د پیغمبرانو اولاد یو زموږ سزا نشته سوچ وکئ دا د دوی عقیده وه الله رب العالمین خو اول دا عقیده ختمه کړه زما هم ختمه کړه ستا هم ختمه کړه بني اسرائیلو هم ختمه کړه سفارش باندې به تکیه نه کې سفارش
د قیامت په ورځ باندې د سفارش چې الله رب العالمین په قرآن کې کوم حکم کړی دی او د نبی صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه چې کومه خبره کړې ده چې د قیامت په ورځ به انبیا او صلحا شهیدان دا به سفارش کوي خو ابدي سفارش نه وي هغې خو به خپل شرطونه وي د هغې سفارش به شرطونه وي مطلب دا چې سفارش به هغه بنده کولی شي چې چاله الله اجازت ورکړي او دومره سفارش به کولی شي د څومره خبرې چې د الله مرضي او صرف د حقې ګناه دپاره چې الله رب العالمین ته به پته وي د هغه انسان د عمل د ذهن د سوچ د فکر نو په هغې کې به سفارش کولی شي که نه نو د الله د طرف نه به حکم وشي او صرف حق بنده به سفارش کولی شي او د حق بنده په حق کې به کولی شي نو لہذا چې سفارش الله منظوروي نو هغه له به د سفارش طاقت ورکوي که نه بیا الله رب العالمین بني اسرائیلو ته هغه خبره ور یادوي چې کله اوس په دې باره کې مختلف تفسیرونو کې مختلف خبره ده ځینې مفسرین وایي چې فرعون یو خوب ولیدو او هغه ته د هغه خوب تعبیر داسې وښولی شو چې د دې بني اسرائیلو کې به یو سړی پیدا کیږي او د هغه د لاسه به ستا حکومت چې دی هغه ختمیږي او ځینې وایي چې نه ځینې مفسرین دا هم وایي نو لکه مولانا مودودي رحمت الله علیه دا لیکي چې کله د سړو نه لکه نسل سیوا کیږي نو دې فرعون دا سوچ کو دا منصوبه یې وکړله چې دې مسلمانانو یعنی د دې بني اسرائیلو زامن به وله وجنو هلکان چې کېږي به وجنو نو د شته نسل به ورو بوډا کېږي نور به پکې هلکان نه راځي نو جینکۍ خو ظاهره ده په یوه په بل کې واده شي جو خو د نورو خاندانونو ته لاړې شي که نه چې په دوی کې هلکان نه جو لازمي به نورو خاندانونو ته ځي یا دا چې دوی خو د بني اسرائیل سپک ګڼل دي فرعونیانو جو وینځې غلامان به یې جوړول نو دا ډېر لوی ازمایش و د بني اسرائیلو باندې په دغه وخت کې نو الله فرمایي چې هغه وخت هم رایاد کوي چې کله په ما تاسو د هغې حالت نه هم بچ کړئ ځکه چې فرعون مې غرق کو او په تاسو مې اسانۍ راوستو که نه او په دې خبره کې ډېر لوی ازمایش و او بیا الله رب العالمین فرمایي چې کله دا ټول تاریخي واقعیت الله پاک پر لپسې لږ لږ بیانوي بیا مزید نور ځایونو کې وضاحت راځي انشاءالله هلته به ته بیا وضاحت کوم ښه وإذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون الله فرمایي ما روان سمندر اوښلو په منځ مې نیم کو وچه لاره مې تاسو له جوړه کړه بني اسرائیل مې ور واړول او فرعونیان مې غرق کړل او بیا الله رب العالمین د بني اسرائیلو ته خپل کرتوتونه ښایي چې ما خو در باندې دا احسان وکړو خو چې تاسو کله واوړېدئ او موسی علیه السلام له الله رب العالمین د 40 شپو دپاره کوهي تور ته وغوښتو دپاره دې چې دې قوم د ژوند د تېرولو دپاره ورته هدایتنامه ورکړي تورات کتاب یې وله ورکوو نو چې دوی هلته لاړه موسی علیه السلام لاړو کوهي تور ته نو دلته دی ظالمانو څه وکړل چې دوی د کالو نسخې جوړ کړو د هغې عبادت یې شروع کړو الله فرمایي ثم عفونا عنکم بیا ما تاسو معاف کړئ د دې تفصیل هم مخکې را روان دی خو صرف هغه اشاره ده دلته که نه بیا الله فرمایي موسی علیه السلام نه مې کتاب ورکو فرقان مې وله ورکو حق او باطل مې ورته واضح ښکاره کړل فرقان هر هغه څیز ته وایي چې هغه حق او باطل په ډاګه کې دا حق دی دا باطل دی نو الله پاک ورته ښکاره کړل دپاره دی چې دوی په نیغه لار شي نو دوی بیا څه الله رب العالمین چې دوی له هدایت ورکو دوی د سخي عبادت وکړو بیا ورته الله رب العالمین وفرمایل چې توبه وباسئ خپل رب ته او قتل کوئ خپل ځانونه نو قتل کوئ خپل ځانونه خپل ځان هلاک کوئ مطلب دا و چې کومو خلکو په تاسو کې ستاسو مور ده او که پلار دی او که بچي دی او که خپلوان دی او که رشته داری دی خو چې چا هم د دې سخي عبادت کړی دی بس دغه خلک راوالی او ایسته مړه کوي دا داسې لکه ځان قتلول که نه لکه مطلب په خپله باندې دغه خلک قتل کوي چې چا شرک کړی دی د سخي عبادت یې کړی دی چې څوک دغه هغه چاته یې حکم وکړو چې څوک غلي ناسو بس یوې ډډې ته ناست وایي زموږ په کې څه کار دی نو په هغه کسانو دغه کسان قتل کړي چې په تاسو کې د جهاد جذبه پیدا شي چې خلک څوک بدي کوي نو بدي به منع کوئ او چې کوم خلکو منع کول هغوی ته یې ویې نو هغه خلک ټیکو دغه درجې والا ټیکو هم یې په خپله د سخي عبادت نه کوو هم یې منع کول که نه هغوی هونه پرېښودل نو هغه خلک کامیاب شو لکه هغه پاتې شول خو هغه د شمار کسانو بیا الله پاک فرمایي کله چې تاسو موسی علیه السلام ته وی چې پته نشته چې دا تورات کتاب ته راوړم خو الله نه دی لیدلی چې مونږ الله منه مخ وینو نو الله پاک ورته هغه وخت هم ور یادوي
چې تاسو دا کار وکړو چې موږ یقین نه کوو تر څو چې موږ الله منامخ ونینو. نو الله پاک چې تاسو منامخ لاړئ نو الله رب العالمین چې معمولی شان تجلی په غر ورکړه، غر ټوټې ټوټې شو او دوی ایسته بېهوشه شول. موسی علیه السلام په ژړا شو، ای ربه خلک به وایي چې دا مشران دي بوتلل، سرداران دي بوتلل، هلته دي مړه کړل. الله ته خو دوی په بل وخت کې وجلی شي، الله ته اوس رحم وکړي، دوی را بیدار کړي. نو الله پاک بیرته را جمدي کړی، ثم بعثناکم، بیا ما تاسو جمدي کړئ. او بیا الله رب العالمین فرمایي تاسو بیا هم شکر نه ایستو چې بیا ما تاسو باندې وریځ سورې کړه، من او سلوا تیار خوراک د اسمان نه راغورځېدو او ما حکم درکو چې دا پاک څیزونه خورئ، دا پاکیزه څیزونه من او سلوا خورئ. نو الله رب العالمین فرمایي چې ما خو در باندې خپلې مهربانۍ وکړې او ستاسو د نافرمانو باوجود به ما معاف کړئ، خو بیا هم دا داسې بدنصیبې قوم و چې الله پاک دونه نعمتونه په دوی باندې چې دا ټول 40 کاله الله پاک په دوی باندې داسې موسم و چې نه به نور تنګول او نه به باران او نه به بل څه، لکه په دوی داسې طریقه باندې الله پاک موسم کو چې نه پې یخني تنګی نه ګرمي تنګی. او الله پاک والا من چې و نو دا دغه په شکل کې د دڼیا په شکل کې دغه شانتي تخم شان و، څوک وایي لکه دا کنډ چې کې داسې هر څه څیز چې و، خو به هر حال د شپې به دونه ډېر راوورېدو دا ټوله علاقه به ډکه وه، نه به دوی راواغېستل ډېر خوندناک و، هغه به یې خوړل او دونه ډېرې مرغۍ به الله رب العالمین د مړزان راوستل چې دوی به هر قسم کباب په اطلاع جوړول او لا غټې غټې مرغۍ به راتلې او ترس خولې به یې لا او انګولې به یې پکې لا کوو، خو لکه هر قسم د دوی شوق چې و هغه یې پوره کوو، د خوراک هغه ټول هر څه. نو دې بدنصیبې څه وکړل، دې بني اسرائیلو چې دوی دا انعام خوراک وخوړو او تیارې ته کېناستل چې کله موسی علیه السلام ورته د جهاد حکم وکړو نو دوی ویې نه موږ خو جهاد نه شو کولی. نو الله فرمایي چې دوی بیا څه وکړل، په مونږ خو دوی ظلم ونه کو، دوی د دوی عملونو سزا چا ته میلاو شو، دوی ته په خپله میلاو شوه، دوی په مونږ ظالمان نه و، مونږ په دوی ظلم نه و کړی، نه دوی زمونږ سره ظلم کوو، دوی په خپلو ځانونو ظالمانانو. او بیا الله فرمایي هغه واقعه هم چې کله مونږ دوی ته وایي چې کلي ته داخل شئ یعنی جهاد وکئ نو دوی څه وی، دوی د داخلېدو ورته الله حکم وکړو چې حطوتن به وایه چې الله مونږ معاف کا، ټول ګناهونه راته معاف کا. نو دې بدنصیبه به د حطوتن په ځای وي حنطقتن، حنطقتن مونږ له غنم، مونږ له غنم، او ځینې لکه مختلف هغه الفاظ دوی بدل کړه. نو الله فرمایي لکه دغلته هم یې د جهاد نه انکار وکړو، هم یې هغه لفظ بدل کو، د الله نه د مغفرت په ځای باندې دوی غنم او دانې او خوراکونه غوښتل. او بیا الله رب العالمین فرمایي بس چې دوی کله دا کار وکړو په هر وخت کې د جهاد نه انکار وکړو، لفظ د حطوتن په ځای حنطوتن وي، د الله د هر حکم سره دوی ټوغې کولې. نو الله فرمایي فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، ما د عذاب د اسمان نه مې پې عذاب نازل کو ځکه چې دوی نافرماني کوله. او بیا دې بدنصیبو چې کله دوی بیا دغه کم ښار چې د موسی علیه السلام ته یې وی، د دې پوره په تفصیل به په سوره مایده کې راشي انشاءالله. نو چې کله دوی دا وی چې ته لاړ شه او ته او ستا خدای دې وجنګېږي او مونږ خو د دې غټو غټو خلکو سره او د جابره خلکو سره جهاد نه شو کولی، وایي ته او ستا خدای دې وجنګېږي. په دې کې بیا یو 2 کسانو د هغې په مشرۍ کې جهاد وشو، چې کله کم کسان دغه ډېر الله رب العالمین په دې صحرا کې ختم کړل، نو د دوی نه به ښه کسان ختم شول، دوی به ښه لکه اصلاح به د دوی وشوه، په دې کې به نور د دوی ټولګې بد عمله را اوچت شو، هغوی به د الله تعالی نافرمانۍ شروع کړي. کله چې دا الله پاک دلته فرمایي که نه چې ما په دوی باندې د اسمان نه عذاب نازل کو، نو دا ځکه چې دوی دا بني اسرائیل چې کله په ښار باندې لکه دوی ښار فتح کو دوی لاړل نو هلته دوی بدکارۍ شروع کړي، دومره بې حیایۍ دوی شروع کړي چې الله رب العالمین په د اسمان نه عذاب داسې چې د وبا په صورت کې په دوی باندې طاعون راغی. طاعون نن سبا ورته کینسر ویلی کېږي، داسې یو مرض پې راغی چې د هغې په نتیجه کې تقریبا 70,000 یهودیان د دوی مړه شول، 70,000 یهودیان وایي مړه شول. اولاد بني اسرائیل واقعات چې دي لا جاري دي. صدق الله العظیم.